بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې په جامع الکتب التسعه کې موږ دوه طریقې د تخریج ویلې. نن به درېیمه طریقه د تخریج وایو چې دې ته بحث وایي. بحث به تاسو کولاو کوي دې د سرچ طریقه کار او دې کې موږ څه کتلی شو. نو په بحث کې تاسو په دې ټولو کتابونو کې حدیث نمبر، باب، د حدیث یو لفظ، راوي، د دې په واسطې سره تاسو احادیث لټولی شئ. عامه طریقه دا ده چې بحث، کلمة البحث، رقم الحدیث دلته راغلی دی. دې کې به تاسو لیکل وکئ. لکه زه دې کې حدیث الفاظ لیکمه، وینم چې دا حدیث په دې کې راشي لکه الکیس من دان نفسه. دا حدیث ته زه وایم چې دا ولټومه زه چې په کومو کتابونو کې شته او په کومو کې نشته. نو زه دغه حدیث په دې 9 کتابونو کې 3 ځایه کې راوړلو، 3 کتابونو کې، ترمذي کې، ابن ماجه کې او مسند د امام احمد کې. دغه کې تاسو به دا حدیث کولاو کوئ او په دغه اعتبار سره د حدیث الفاظ او عبارت د هغې هغه راغی. بیا د دې ځای نه که تاسو د حدیث تخریج کوئ نو هم د حدیث تخریج کولی شئ التخریج په نوم باندې. دا خو چونکې ټولو کتابونو کې دا حدیث نه و، صرف 3 کې و. زه بل یو حدیث لټومه، لکه زه دې کې حدیث لفظ لیکمه. حدیث لفظ دا دی: الاعمال. دا لټومه چې په دې کې دا په کوم کتابونو کې موجود دی. نو دی وایي لفظ د اعمال، صرف اعمال 164 ځای کې راغلی په دې 9 کتابونو کې. بخاري کې هم شته، مسلم کې هم شته، ابو داود، ترمذي، نسائی، دغرنګې ابن ماجه، دارمي، مسند احمد په دې کې موجود دي لفظ د اعمال. لکه دا حدیث ما راوړلو: الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته. دغه حدیث ته په دې 9 کتابونو کې زه وایم چې نور کوم ځای دی نو التخریج به ووهئ. نو بخاري کې تقریبا 6 ځای دی، مسلم کې یو ځای دی، سنن ابي داود کې یو ځای دی، سنن ترمذي کې یو ځای دی، سنن النسائی کې 3 ځای، ابن ماجه کې یو ځای او مسند د امام احمد کې 2 ځای موجود دی. د پر اطراف او د لپاره شواهد نو هغه هم دی راړي. په اعتبار د لفظ سره تاسو په دې کې حدیث لټولی شئ. که یو سړی وایي چې زه یو خاص کتاب کې دا حدیث لټوم، بل ځای کې نه لټوم، هغې لپاره به سایډ ته د مربع شکل دا به کلیک کوئ، دا یو به کلیک کوئ، دلته به تاسو ته کتابونو راشي. نو په دې کې یو څو خبرې دي. که تاسو وایئ چې زه په دې کتابونو کې صرف ابواب لټوم، احادیث نه لټوم، نو دا بټن به آن کړئ. نو بیا چې تاسو ابواب ورکوئ نو ابواب به راځي، حدیث به نه راځي. که زه دلته ورکوم مواقیت، لفظ د مواقیت ګورم چې شته که نه. نو
نو په دې نهه کتابونو کې چې څومره ابواب دي په هغه ابوابو کې چې مواقیت کوم باب په عنوان کې راغلی دی نو هغه یې راړولي لکه بخاري کې دا مواقیت راغی نو دغه مواقیت ذکر کو دغرنګې مسلم کې مواقیت الحج نو لفظ د مواقیت پکې راغلی خو دا صرف ابواب دي او احادیث نه دي صرف ابواب دي بل که تاسو وایئ چېره ابواب نه لټو بس صرف احادیث لټو یا باب لټو خو په ټولو کې نه لټو بلکې دو کتابونو کې لټو نو دا جمیع الکتب به انمارک کوي دا صحیح نشان به ترې لرې کوي او کم کتابونو کې چې تاسو لټول غواړئ لکه صحیح بخاري کې زه لټوم صحیح مسلم کې لټوم سنن ابي داود کې لټوم په دې درې کتابونو کې زه وایم چې دا ابواب کوم ځای کې دي نو راشئ ما درې کتابونه سلیکټ کړه بیا مواقیت همدغه لفظونه بیا کلیک کو دی ما ته وایي چې بخاري او مسلم کې شته ابو داود کې لفظ د مواقیت په ابوابو کې نشته دی اوس زه وایم چې نه ابواب نه لټوم بلکې احادیث لټوم نو بیا که احادیث لټوئ په ټولو کتابونو کې یا په یو خاص کتاب کې نو که ټولو کې لټوئ خو جمیع الکتب دا نښه به سلیکټ کړئ داسې نشان به پرې راشي لکه دا وګورئ ژېړ رنګ دی نو زه یم چې ټولو کې لټوم نو لکه حدیث الاعمال دا مې دې ځای نه مخکې سرچ کړی نو دې وجې نه په اسانه مې راواړولو دا وګورئ لفظ د اعمال په احادیثو کې چې کوم ځای راغلی دی هغه یې رااخیستی دی لکه دا بخاري نه ما یو راوړولو انما الاعمال بالنیه وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دا حدیث دی بخاري ذکر کړی دی کتاب الحیل کې باب فی ترک الحیل نو په دغه اعتبار سره په ټولو کتابونو کې حدیث لټول بل یو خاص کتاب کې حدیث لټول لکه دا نهه کتابونه دي زه وایم چې په دې کې صرف په ترمذي کې زه حدیث لټوم نو کوم کتاب کې چې تاسو لټول غواړئ تاسو په هغه باندې داسې مارک ولګوئ لکه ما چې په سنن ترمذي باندې دا لګولی دی بیا به دا غشې نشان ووهئ دلته به حدیث ولیکئ لکه زه لیکم الکیس من دان نفسه دا حدیث الفاظ مې ولیکلو او دا مې سلیکټ کړو ترمذي کې دا حدیث موجود دی راواړولو او دغه حدیث دی نو صرف ترمذي کې راواړولو اوس چې ترمذي کې مې حدیث راواړولو نو زه وایم چې د دې تخریج وکړم دا د تخریج بټن ده دا به ووهئ چې نور کوم ځایونو کې موجود دي نو راوبړئ لکه دا ابن ماجه کې موجود دی دا حدیث دغرنګې دا په مسند د امام احمد کې موجود دی مسند الشاميين کې د شداد بن اوس حدیث چې کوم په مسند کې موجود دی پای کې راوړی دی نو په دغه اعتبار سره یو خاص کتاب کې تاسو حدیث لټوئ نو هغه هم لټولی شئ که زه صرف بخاري کې لټوم صرف بخاري سلیکشن به وکړئ دې باندې مارک ولګوئ بیا به دا نشان کوم حدیث لټوئ هغه به کې ولیکئ لکه حدیث پکې زه لټوم په دې کې چېرې هغه راشي همدغه لفظ د العمل لټوم
نو چې کوم ځای کې هم دا ټکي راغلی دی هغه یې راواړولو. ان الایمان هو العمل لقول الله تعالی. دغه رنګې أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. دغه حدیث ته په دې کې لفظ د العمل راغلی دی نو دا یې راواړول. نو په دې البحث کې تاسو په اعتبار د لفظ سره یو لفظ ورکړي، یو ټوکړه د حدیث ورکړي، تاسو په هغې سره حدیث هم راړولی شي او دغه رنګې یو خاص کتاب کې د یو ټوکړې په اعتبار هم راړولی شي، د حدیث نمبر په اعتبار هم راړولی شي. لکه زه حدیث نمبر لټومه، زه ویمه چې حدیث نمبر راواړوم 6230. نو دا 6230 6230 دا زه لټوم. که په ټولو کتابونو کې وایي چې 6230 نمبر حدیث راواوړي نو ټول به سلیکټ کړئ او وبه یې لټوئ، نو تاسو ته به پخپله پته ولګي. په بعضو کې شته 6230 او په بعضو کې نشته، نو چې کومو کې شته هغې کې راواړلو. خو داسې نمبر ورکوو چې په ټولو کې هغه موجود وي. که دلته دې په ځای زه ورکومه 230 صرف 230 دا مې ورکوم. وګورئ صحیح بخاري کې هم شته، مسلم کې هم دې نمبر حدیث شته، سنن ابي داود کې هم دا نمبر شته، خو په ټولو کې به 230 وي. 230 بخاري 230 مسلم 230 دغه رنګې سنن ابي داود 230 سنن ترمذی سنن نسائی کې هم 230 ابن ماجه کې 230 موطا کې 230 دارمی کې 230 او مسند د امام احمد کې 230. نو نمبروار د نمبر رقم الحدیث په اعتبار سره هم تاسو په دې کې لټون کولی شئ. که تاسو وایئ چې یو خاص کتاب کې دا نمبر راړو، د هغې دپاره چې کوم کتاب تاسو سلیکشن غواړئ، لکه زه سنن ابي داود کې یو حدیث ګورم نمبر په اعتبار سره، دلته نو نمبر ورکړئ، لکه 110 نمبر حدیث ګورم زه، نو بیا به کلیک کوئ، دا حدیث به په دې کې راشي. سنن ابي داود کې 110 حدیث دا دی راغی، دا موجود دی. نو تاسو د نمبر په اعتبار سره هم په دې کې حدیث لټولی شئ. د دې نه علاوه په دې کې مزید که تاسو بحث او تفتیش غواړئ، دا خو مونږ حدیث راواړولو، اوس دې نه علاوه تاسو وایئ چې یو حدیث مونږ راړولی دی او په هغې کې د هغې د رواتو حالات ګورو. د رواتو حالات په دې اپلیکیشن کې موجود دي. دا حدیث 110 نمبر دی، ما دا راواړولو او په دې کې روات ذکر دي، لکه هارون، دغه رنګې یحیی، دغه رنګې اسرائیل، عامر بن شقیق او شقیق بن سلمه، عثمان بن عفان. اوس دا رنګونه چې ورکړي دي دې کې چې تاسو کم یو راوي کتل غواړئ، لکه زه دا یو ګورم هارون ابن عبدالله، په دې باندې به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو د ده نوم، د ده لقب، کنیت، نسب، شهرت، طبقه. اوس دا طبقه دلته چې دی ذکر کوي نو دا حافظ ابن حجر رحمه الله تقریب التهذیب کې 12 طبقات ذکر کړي دي. نو دا طبقات هغه دي
اوله او دویمه طبقه هغه ده چې 100 پورې هغوی وفات شوي دي. د درېیمې نه تر اتمې پورې هغه دي چې هغه 200 پورې تقریبا وفات دي، او د هغې نه 14مې پورې هغه دي چې د 200 نه بعد وفات دي. نو 12 طبقات دي چې اوله او دویمه طبقه هغه افراد دي چې هغه د 100 نه مخکې متوفا دي، او د درېیمې نه تر اتمې اخري پورې هغه دي چې هغه د 200 نه مخکې او د 100 نه بعد وفات دي. د نهمې نه لسمې پورې 12مې پورې، نهمه، لسمه، 11مه، 12مه دا هغه دي چې د 200 نه بعد متوفا دي. لکه راشئ دلته یې دې ته سنې وفات لیکلی دی 243 یا 249. او په دغه اعتبار سره تاسو د راوي طبقه وغیره معلومولی شئ. بیا چې د ائمو کم کتابونه دي، مصادر دي او که مراجع دي، د هغې نه دی د رواتو حالات ذکر کوي. خصوصا په دې کې مراجعو کې تهذیب الکمال، تهذیب التهذیب، تقریب التهذیب دا لازمي ذکر کوي. او په دې نه علاوه د امام ذهبي نور کتابونه چې کوم دي هغه هم ذکر کوي. او په مصادرو کې د دې ائمو چې کوم کتابونه دي یا سوالات دي په جرح کې، یا لکه د ابن حبان کتابونه دي، امام بخاري التاریخ الکبیر دی، الجرح والتعدیل دی، د ابن ابي حاتم تاریخ بغداد دی، یا د امام نسائی تسمیة الشیوخ دی، لکه دلته ذکر کړی دی، یا ضعفا دی. دا ټولو د دې نه دي د رواتو حالات په دې کې راوړي. لکه دلته د ابو حاتم قول راوړی دی، نو دا یې د الجرح والتعدیل نه راوړی دی. دغرنګې د امام نسائی ثقتونه راوړی دی، ابن حبان ثقات کې دی ذکر کړی دی، نو دا د ابن حبان ثقات نه عبارت راخیستی. ذهبي کاشف کوي، نو دا د کاشف عبارت دی. ابن حجر تقریب التهذیب کوي ثقتون. خطیب تاریخ کې، او دغرنګې دا ابراهیم الحربي عبارت دی. نو دا تاسو ته په دې کې مصادر او مراجع هم ښیي. دغرنګې د امام ذهبي نور کتابونه لکه میزان وغیره شون، د هغې نه هم دی عبارات راخلي. نو د راوي باره کې د قول ذکر کو چې دا ثقه دی، لکه حافظ ابن حجر رحمه الله د تقریب التهذیب کې ذکر کړي. دویم راوي حال ګورئ، نو همدغه طریقه ده، لکه یحیی ابن آدم دا مې راواړولو، دی د نهمې طبقې دی. نو د نهمې طبقې خلک هغه دي چې هغه د 200 نه بعد وفات دي. نو وګورئ لکه 203 کې متوفا دی. مکان الوفات هم ښیي. دغرنګې بعضې ملاحظات لکه ابن المدیني رحمه الله وایي چې دا مولا دی د خالد بن عبدالله. بیا اقوال د علماو لکه وګورئ د ابن معین قول راوړي، قال الدارمي عثمان بن سعید دارمي د یحیی بن معین نه تپوس کوي، نو هغه ته د دې متعلق حال وایي فیحیی بن آدم ما حالو فقال ثقة دا ثقه دی. دغرنګې د ابن معین نور اقوال، د نور ائمو اقوال لکه عجلي د ثقاتو نه کان ثقة جامعا، ذهبي الکاشف و تاریخ اسلام، ابن حجر تقریب التهذیب ثقة حافظ فاضل. ابو داود سجستانی نا ابو عبید اجری تپوس کړی د سوالاتو کې دا عبارت موجود دی. ابن شاهی د ثقاتنا. دغرنګ ابن سعد قول راغستلی چې طبقات کې موجود دی. یعقوب ابن شیبه قول راغستلی. اوس دا عبارات بره چې کوم دي، نو دا به کوم ځای کې موجود دي، نو لاندې مصادر یې ورکړي دي چې د ابن معین اقوال د دوري په روایت باندې دې کې دی، د ابن معین قول د ابن محرز په روایت باندې دې کې دی، دارمي چې د ابن معین نه نقل کوي نو دې کې دی،
ابن المديني اقوال چې د علل و معرفت الرجال کې دی. خلیفة ابن خیاط طبقات و تاریخ کبیر د بخاری والجرح والتعدیل ثقات. دغرنګې تاریخ مورد العلماء وفیاتهم د ابن زبر ربعی. تهذیب الکمال کاشف سیر علام النبلاء اعلام بوفیات الاعلام. تاریخ اسلام تهذیب التهذیب تقریب التهذیب. نو مصادر هم تاسو ته ښیي. دغرنګې لکه بل راوي شقیق ابن سلمه باندې کلیک کو نو داغه راوي پوره نوم شقیق ابن سلمه ابو وائل اسدي الكوفي دای قبیله ده او دته ويقال احد بني مالك ابن ثعلبه. کنیت ابو وائل، نسب اسدي کوفی، طبقه دویمه ده. مدائن او کوفه کې پاتې شوی دی. تاریخ میلاد پیدایش 1، وفات په زمن الحجاج کې بعد الجماجم. او بعض قولدار چې بحث شي او بعض وایي چې په خلافت د عمر بن عبدالعزیز کې. بیا د علماو اقوال د جرح و د تعدیل هغه راوړي. نو دلته ابن عبدالبر قول هم راوړی دی او دای راخیستی دی په دې کې. د دې ائمو اقوال دا تاسو خو په واضح الفاظو کتلی شئ. دې نه علاوه د صحابي حال دی. د صحابي حال هم تاسو لټولی شئ. لکه دلته عثمان ابن عفان دی. دا عثمان ابن عفان راوړوئ. دا صحابي دی. اول د هغه نوم، د پلار نوم، نیکه نوم، د هغه د پلار نوم، د هغه د پلار نوم، دا ټول وضاحت اول اسم کې ذکر کړي. لقب امیر المؤمنین ذو النورین، ابو عمر، ابو عبدالله او ابو لیلا دا کنیتونه دي. قرشی دی، اموی دی، مدنی دی او شهرت په ذو النورین دی. طبقه اوله ده. مکه او مدینه دې کې پاتې شوی. سنه وفات 35 هجری دی. مکان الوفات مدینه ده. مکان المیلاد مکه ده. او بیا د علماو د دې متعلق اقوال وغیره. تقریب التهذیب کې وی امیر المؤمنین ذو النورین احد السابقین الاولین الخلفاء الاربعه والعشره المبشره. او حاکم قول ذکر کړی چې په زمانه د عثمان کې افهم د دنه بل څوک نه و، پوهې د دنه بل څوک نه و. او بیا دا د حاکم قول سیجزي ذکر کړی دی. او په دغه اعتبار سره تاسو په دې کې د رواتو حالات دا لټولی شئ. دغه رنګې د حدیثو لټون هم کولی شئ. د حدیث ما راوړلو د دې تخریج دا تاسو په دې باندې ښه په اسانه طریقه د تخریج بټن وواله نو دا پرې راغله. دې ځای پورې زموږ په دې اپلیکیشن کې 3 مباحث مونږ وویل: عرض الکتب، تقسیم الموضوعي او البحث. د دې نه علاوه انشاءالله آینده به مونږ اخري درس کوو او هغه به دا وي چې د دې نه به مونږ عبارت څنګه وړو او عبارت به سره د اعراب نه یا بغیر د اعراب نه، سره د تخریج د حوالې نه یا بغیر د تخریج د حوالې نه، دا به څنګه وړو. نو انشاءالله دا به آینده درس کې تفصیلا وایو.